السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ تی په علاقو کې ځوانان ټورنمنټ د کرکټ او فوټبال غږدي. د دې طریقه دا وي چې شپږ و اته ارسو ټیمان چې وي دغه ټیمان 1500 روپۍ د یو کمیټې سره جمع کوي. بیا چې کوم څوک فاینل ته وځي چې کوم چا وګټله هغه ته زیاته حصه، چې کوم چا وبایلله هغه ته کمه حصه میلاویږي او دا د دوی په خپل مابین کې معاهده سره سوي وي. دغه طریقه ناجایزه، خمار او جوا ده، دا حرامه ده، د دې پرېښول ضروري دي. علماء کرامو د دې د جواز یو اسانه صورت چې دی هغه ذکر کړی دی. هغه دا چې یو داسې کمیټۍ دې جوړه سي چې هغه خپل ټیم نه لري چې هغه په دغه ټورنمنټ کې بازۍ وکړي، دارنګه ټیم به نه لري او هغه دې بیا یو خپل پیس داخله پیس کښېږدي چې 1500 ارسو چې وي دا دې کښېږدي او دا ټیمان والا ته دې ووایي چې تاسو که چیرې په دې کې بازۍ کول غواړئ دغه پیس به جمع کوئ او دغه پیس زموږ دی، زموږ په دې کې مکمل اختیارمند یو، که موږ په خپله اخیستی کمیټۍ ته درکوئ، کمې د ټورنمنټ انتظامات په دې کول او دا ټیمان هم په دې سره ورسره راضي سي، نو بیا دغه ټورنمنټ جایز دی، خو په دې شرط باندې چې په دې کې به د یو بلې ګناه ارتکاب نه کیږي. مثلا جماعتونه به نه پرېږدي، سطر به پټوي او ښکنځلو، جنګ و جګړې و دا شان به نه کوي او نه به دغه کیل دومره مقصود ګرځوي چې نور مقصودي کارونه په دې سره پاته کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.